والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. یو مسله باندې باب کې خودل غواړي چې د دوستونو منځ کې صف جوړول څنګه دي. حضرت امام احمد سے یو بعض محدثین چې نه دي په کار مکروه ده او څو علما ورته جایز وایي. زمونږ مسلک هم دا دی چې ځان لمونځ گزار که د دوستونو منځ کې ودرېږي خیر دی، یا امام ودرېږي نو خیر دی. صف به جوړی نه. دا ولې ځکه صف قاطع دا ستنې قاطع د صف ګرځي. سړی د شانه ګوري که نه او صف د ستنو په منځ کې نو دا ستنې وله قاطع ګرځي. البته که ستنه وړی چې په منزله د انساني لکه د کلو جماعتونو کې چې هغه قاطع د صف نه ښکاري نو بیا جایزه ده بلا کراهته. کنی صف لا د ستنې نه مخکې پکار دی یا رستو. او حدیث مبارک هم دا باندې دلالت کوي. با ما جاء فی کراهیت الصف بین السواری. صف جوړول د دوستونو منځ کې بندي. حدثنا نان قال سنا وكينا سفيان اي حمن حانن من عروة المرادي عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف امير من الامراء. من يوزل يو امير پسیموس کو فاسترنا الناس خلق مجبور کو زینو فصلينا بين الساريتين. د دو برجو منځ کې ودریدو چې منځمو کو. انس ابن مالک راتوي كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. من به د داسې وځ نه ځان ساته ټیک ته مجبورې وخت کې لکه اوس هم حرم کې کېږي ستنو منځ کې څوک نه درېږي خو خلک دومره ډېر شي چې بیا بل ځای ورته نه نو د دوه برجو منځ کې ودرېږي. دلته ولاړ بیا د دغه برجو په منځ کې بیا د هغه برجو په منځ کې کني صف په د برجې نه مخکې یا برسته نو د مجبورې وخت کې خیر دی. لکه انس ابن مالک ورته حکم دی عادي د صلاتو نه کو خدا ورته وایي موږ به د دې وجې نه ځان ساته د حضور په زمانه کې. او با ما جاء فی الصلاة خلف الصف وحده. دا یو مشهوره مسله ده خلافي. مسله دا ده چې یو صف ولاړي د جمع او یو سړی راغی نو دی به ګوري چې بل سړی څوک شته که نه چې ما سره ودرېږي چې صف جوړ کړو. وی که څوک نو یو سړی د ځان ته راکش کړي او دوه کسان دي ودرېږي ځان له دې نه ودرېږي. اوس فقها عام وایي چې چونکې خلقو کې جهل زیات دی نو چې ته راکاږي نو هسې نه چې جګړه در سره وکړي نو خیر دی ورپسې کوه. د دې حدیث مبارک نه معلومېږي چې یو سړي رستو مونځ کړو د صف نه ځان له صف کې ځای نو حضور ورته حکم دی عادي وکړو. نو حضرت امام احمد صاحب یو بعض محدثین کرام که چا ځان له مونځ وکړه د صف نه ځان سره یو سړی راکش نه کړه نو مونځ یې عاده به کوي. او باقي درې واړه فقها وایي دا عمل خو په کار نو خو چې وې که نو مونځ یې صحیح دی. او دلیل یې حدیث ته ابي بکره دی. دې ته حدیث ته زیاد ابن ابي الجعد وابسنه وایي دې کې حکم دی عادي دی. او حدیث ته ابي بکره په بخاري شریف کې راشي او باب هم پېښی دی. ابو بکر راغی او صف نه رستو ځان له نیت وتړو او رکوع یې وکړه او رکوع په دوران کې بیا راته صف سره متصل شو. نو سید الکائنات وایي دا څوک و نو هغې قربان زومه. نو هغه ورته وایي زادک الله حرصا ولا تعد. خدای دې حرص د مونځ زیات وکړه خو داسې کار بیا مه کوه. نو حکم دی عادي ورته ونه کړه. غوره یې ونه ګڼه لا تعد یا لا تعده دا رکات مه شمېره یا لا تعد اعاده مه کوه. خو مشهور قول دا دی لا تعد د عود نه دی دوباره داسې کار مه کوه. نو چې دا رکوع خلف صف وکړو بیا وروسته یو ځای شو نو رکوع یو رکن دی د صلات او چې حضور هغې رکن ته صحیح وي نو باقي منځونه هم صحیح دي. نو درې واړه امامان وایي که چا ځان له د صف نه مونځ وکړو وروستو نو مونځ یې صحیح دی. امام احمد ورته حکم دی عادي وی. خو دې حدیث نه عاده معلومېږي. خو دا حدیث په دوه طریقو نقل دی. دی یو طریقه صحیح کوي او بله ضعیف کوي. او بخاری مسلم مولا دا نه دی ذکر کړی ځکه د احادیثو کې استراب دی اختلاف دی پکې. او حدیث ته ابي بکر اصح ما فی الباب هغې کې حضور مبارک ورته اعاده یې پې نه ده کړې. دلته چې پې اعاده کړې ده نو کله د ارتکاب د کراهت د وجې نه اعاده مستحب وي. یو سړی مونځ مکروه وکړي نو که کراهت تنزیهي پکې ادا شوي نو اعاده مستحب ده او که کراهت تحریمي پکې راغلي نو اعاده واجب ده. نو مونځ یې چونکې د کراهت سره کړی دی نو حضور ورته ځکه حکم دی اعاده یې کړی دی. مونځ یې باطل نه دی.
باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. حدثنا الناظم قال سنا ابو الحسن حسين بن هلال بن اساف دې ته ګوره ښا حسین وای د هلال نه او هلال وای زیاد بن ابي الجعد زما لا سنیو ونحن بالرقه منګه پر رقه کې رقه عراق کې خار ده. نو زه بوتلم یو شیخ له چې دا غنم دی وابس ابن معبد د بني اسدونه. نو هلال وای چې ما ته زیاد وای چې ما ته دې شیخ دا روایت بیان کړی دی ان رجلا صلى خلف الصف وحده. یو سړی د حضور په زمانہ کې رستو د صف نه ځان لمس کړو او شیخ موریدا خبره او شیخ یسمعو فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم يعيد الصلاه. حضور ورته حکم دی عاده کړو د کې ارتکاب د کراهت یو د عاده استحبابن ده. وفي الباب علم شیبان قال ابو سعد وابسه حديث حسن حدیث توابسه حسن ده. وقد كره قوم من اهل العلم يصلي الرجل خلف الصف وحده. بعض علماء وزان لبمنك وقالوا يعيد اذا صلى خلف الصف وحده كزان لمنذ كن من دوباره کوي. وبي يقول احمد و اسحاق دا د احمد او د اسحاق سے مسلک تی ظاهر د حدیث کې چې عادراله نو هغه وی منځ کېږي نه او دا نور فقها اعاده په استحباب حمله. وقد قال قوم من اهل العلم تلزمه علماء منځ کېږي اذا صلى خلف الصف وحده چې ځان لمنځ کې. وقول سفيان الثوري ومبارك والشافعي سفيان الثوري وامام ابو حنیفه ومبارك والشافعي ومالك صاحب دا قول دی. وای بعض د کوفی ملایان مغړم به قول اختیار کړی دی کې د امام ابو حنیفه استاد دی. وقد ذهب قوم من اهل الكوفه الى حديث وابس بن معبد ايضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد. هغه کې سوکتی حماد بن ابي سليمان امام ابو حنیفه استاد وابن ابي ليلى ده هم عصر دی وکیون ده شاګرد دی. وروا حديث حسين ان هلال من صاف غير واحد. دا حسین پشان نور راویانم نقل کړی د مثل روایت ابي الاحوص عن زياد. دا ابي الاحوص د زياد بن ابي الجعن عن وابسه. دا وسرست یو بل اختلاف ته اشاره کوي خدای یاد ده. او فی حدیث حسین د حدیث د حسین د مخ کې چې تیر شو ما يدل على ان هلال قدر وابسه چې هلال وابسه لاندې کړی دی ځکه هلال وی زیاد بن ابي الجعد زما لا سنیو او زه یو شیخ ته ودرولم چې دا غنم وابسه او داغه مخکې راته دا روایت وای معلومه ده چې ملاقات شوه. فاختلف اهل الحديث في هذا. علماء مختلف دي په دې روایت کې. فقال بعضهم حديث عمرو بن مرتان هلال مسافن عمرو بن راشد وابسه صحو. چاوي حدیث د هلال د عمرو بن راشد په واسطه د ابي سواب سنه دا رستور روان دي هغه صح دي. وقال بعضهم حديث حسين ان هلال مسافن زياد بن ابي الجعد انه چاوي حدیث د حسین د هلال نه چې هلال زیاد بن ابي الجعد بیانې نو ابي سند اصح د مخ کې چې تیر شو. قال ابو عيسى وهذا عندي اصح. دا لومبه روایت زما پنځه د صح د حدیث د عمرو بن مرانه لانه قدر من غیر حديث هلال بن اساف ذکر د هلال روایت متابع شته د زیاد بن ابي الجعد عن وابسه بن معبد او د عمرو بن مرم متابع نشته. سنا محمد بشار قال سنا محمد جعفر قال سنا شبته عن ابن مرتان زياد بن ابي الجعد عن وابسه قال وحدثنا محمد بشار قال سنا محمد بن جعفر قال سنا شبته عن ابن مرمر عن هلال بن اساف عن عمرو بن راشد عن وابسه. یعنی چا د هلال نه پس عمرو بن راشد ویل دي او چا د هلال بن اساف نه پس زياد بن ابي الجعد ویل دي. د زياد دا روایت مخکې تیر شو او د عمرو بن راشد دا روایت ان رجلا صلى خلف الصف وحده چې حضور دا ډومبه روایت د عمرو بن مرره دا تایید دا ډومبه روایت ځکه دې کې زیات راغله او د عمرو بن راشد چې راغله د متابع نشته. نو ډومبه روایت د وجه د متابعین اولاد. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه. قال ابو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكين يقول اذا صلى الرجل وحده خلف الصف فانه يعيد. پوښ نو چا د هلال استاد زیاد بن ابي الجعد ویلې د وابسنه او چا د هلال بن اساف استاد عمرو بن راشد ویلې د وابسنه. نو دی وی روایت د هلال د زیاد بن ابي الجعد د وابسنه د غسید ځکه غړم به روایت هغه دغه مطابق شته ادا د محمد جعفر روایت چې د شعبان عمرو بن مرتان زیاد بن ابي الجعد او د عمرو بن راشد مطابق نشته. نو سیدا چې هلال دلته د زیاد بن ابي الجعد نه روایت کوي د عمرو بن مرره نه کوي. حالا ابو ابا ما جاء في الرجل يصلي معه رجل. دا د امامت مسائل دي. یو سړی مسکه یو مقتدی ور سره ولاړ
نو څلور واړه امامان په دای چې دواړه به یو شانتي ولاړي. امام محمد ابن حسن شیبانی وی زمون په فقهاو کې او یو روایت دی د شوافیونه چې مقتدی دی یو څلور ګوتې رستو ولاړي، ځکه چې یو ځای ولاړي کې دي شي چې په انتقالاتو کې د امام نه مخ کې شي او سبب د فساد د صلاتو نه ګرځي. د دې وجه عامه دنیا کې استاد چې مقتدی چې یو وینو لکشان څلور قدم رستو یو لیش رستو ولاړ لکه دی وطن ما سره خو چې سړی یو وینو ځان سره برابر ودرو، ځکه حضور مبارک ابن عباس ځان سره څنګه ودرو برابر ودرو. او حدثنا قتيبة قال حدثنا حديث بدي دلالة كم من ديان كريم بن مولى بن عباس ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه زيد السر نوري ولم وراء ولم. وفي الباب عن قال ابي سعد بن عباس حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا اذا كان رجل مع الامام يقوم عن يمين الامام. ابا ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين، یو امام دې دې مقتدیان دي نو څنګه به ولاړي؟ نو څلور واړه فقها د دې قائل دي چې دوه برستو ولاړي لکه د صح په شکل. د عبد الله ابن مسعود نه دا نقل ده چې یو ځل ور سره دوه شاګردانو یو ځان تقی طرف ته ودرو بلې ګس طرف ته دې میانس کې ودرېده، نو چاوي هغه ته د دویم حدیث نه رسېدلې چې کوم د انس صاحب واقع ده چې یو ځل زمیره ابن ابي زمیره رستو ولاړو یا غزه تنگو د امام مخکې کې دی نشو نو د زیاده تنگوال یا د ابن مسعود دا مسلک ته په جواز حمل له، ځکه د علي صاحب نم دا نقل دی چې دوه مقتدیان یو امامي نو امام ته اختیار دی که په میانس کې ودرېږي که مخ کې ودرېږي. یعنی څلور واړه فقها دا وایي چې دا صورت کې به امام مخ کې او مقتدیان برستو ولاړ. حدثنا مدانو محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي ادين قال انبانا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثه منتدا حکم د چدرې کسانو ان يتقدم احدنا شيو برانا مخکی. وفي الباب عن ابن مسعود مجاهد قال ابو سعيد حديث سمرة حديث غريب دا ضعیف دا مسلم چې دی مسلم مکی دا لک ضعیف دی. ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم، ټول علما په دې عمل کوي چې دوه چینو دوه برستو ولاړ. قالوا اذا كانوا ثلاثه چې مجموعه مصلين درې کسانی نو قام رجلان خلف الامام دو سړي برستو ولاړي. وروي عن ابن مسعود انه صلى بعلقمه والاسود، ابن مسعود یو ځل یو شاګرد او بل شاګرد سره مونځ کوي فاقام احدهما عن يمينه، یو یې طرف ته ودرو ولا اخر عن يساره. یا خودته د سمره ابن جندب حدیث نه درسېدل یا غزه تنگو یا دا صورتم جائز ګڼم فقيه دی مجتهد دی اما ته د علي صاحب نم نقل. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعض الناس في اسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. هغه اسماعيل بن مسلم څه ذکرو چې داغه د وجنه د حدیث ته غریب وي. اما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء، یو سړی مخکې ولاړ یو سړی خو دې ورپسې. نو دا یاد داره که سړو سره ماشومان هم ولاړی نو د ماشوم تحمل کیدی شي د سړی سره چې ودرېږي او د ښځې نشي کېدی. ښځه که ځان له یم برسته ولاړی ښځه قطعا سړي سره نشي ودرېدی اگر چې ستا مورې ستا خورې ستا ترورې. حدثنا اسحاق الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته د جدته ضمیر انس تراجی دی نو نیا د انس شو، او که د جدي ضمیر اسحاق تراجی وي نو دا مور د عبد الله او د انس ملائکه. نو ملائکه نوم دی د ام سلیم، څوک وینه دا جده د انس ته. محدثین په دې کې دغه دي چې د جدي ضمیر چا تراجی دی، که انس تراجی نو د ام سلیم مور شو، او که اسحاق تراجی وي دا رستو اسحاق د عبد الله زوی دی عبد الله د انس صاحب ورور دی مېرانه. خو صحیح دا چې دا اسحاق تراجی دی او جده د اسحاق مور د انس ته، ځکه دا روایت په څو طریقو راغلی دی او د دعوت قصه ده او دا د ام سلیم ذکر دی پکې. نو دې حضور له دعوت ورکړو له طعام صنعته دې ډوډۍ کړې وه فاکل منه سید الکائنات خوړه ثم قال قوموا فلنصلي بكم، راځئ چې درته مونځ درکړم. د اشراق وخت و نفل جمع وکړه بلا تداعي. فقمت الى عصير لنا قد اسود من طول ما لبس، زه یو پوزکی ته ورپاسېدم چې تور شو د ډېر عمر د وجنه د استعمال د وجنه. فنزحت بالماء، نزح په معنا د غسل سره د ما په اوبو وینځم چې خیرې او توروالی ته لاړ شي. د خجورې پوستکي هلته
فقام علیه بے پاغی ادرد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصنا صففت علیه انا والیتیم وراه یو یتیم خادم او ضمیر ابن ابي ضمیر دا غنم دی زوغه یتیم دواړه ودریدو په نبی کریم پس والعجوز من ورائنا او بوډه شاته وراړه فصلى بنا رکعتين ثم انصرف درکات سړی د چا ډوډۍ خوري کنه دعا دی ورته وکي یا د درکات منځ کې داغي پکور کې چې خدای پاک پکې برکت نازل کړي شام کې دا دعا او یو حدیث کې مراغله اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه ونزلت علیکم السکینه وافطر عندکم الصائمون وذكركم الله في من عنده اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واكرمهم دا دعا مسنونه ده دا دعا دی چې کلاس پر سره اوچتای کنو اوچته نو چې څوک په آداب د دعا کې لاس اوچتول مطلقاً یادې غی لاس اوچتای او څوک نو اوچتای هغه دعا کې بلا اوچتای چې حضور مبارک لاس اوچت کړي نو د اذان نه پس چې کوم دعا ده کې لاس اوچتول نه دی راغلی او د سلام نه پس چې اللهم انت السلام نه دی کې لاس اوچتول نه دی راغلی حضور مبارک اللهم انت السلام د ذکر په شکل کړي لاسونه نه دی اوچت کړي دارنګه د باغ نفس الله مربع د دعوت تامه چې خلک دې سره بعد خلک لاسونه اوچت چې کوم ځای کې لاسونه اوچتون نه دی راغلي التمو چته او چې کوم ځای پته نه لګي چې لاس اوچت شوی د کنه عام دعا مال تک لاسونه سړی اوچت کی د دیو جنا چې لاسونه اوچتول د دعا په آداب کې د اخر دین خیر دی یا حضور لاسونه اوچت کړي دو دیر شو دعاګانو کې او په احادیثو کې لاسونه اوچتول راغلي خدا اذان دا غینه پس او دا اللهم انت السلام نه پس لاسونه اوچتون نه راغلي زمونږ د دیوبندیان چې ځان ته ډیر اهل سنت وای که پنجاب تلاړ او کراچي ته سلام وکړي ضرب دعا شو الکه دا دعا د چا خوندل سید الکائنات دعا کړي ته جمع نه پس ټیک تک سړی دعا کوي په حدیث قولی او عمل کوي چې د مانځ نه پس خدای دعا قبلای نه ټول منځو کا سنتو کا او ذکر وکړو ذکر نه پس دعا وکړه د مانځ نه پس دعا د جمع نه د سنتو نه پس راغله د عملن نه د فرض نه پس عملن راغله او سنتو نه پس فکر ته راغله د خدای دغه سنتو نه یو مسلم کړه دی ورته قربان زما دی بچی ته دعا وکړه نو لاسونه اوچت کړ او خدای د عمر زیات کې مال زیات کې او اولاد زیات کې دا بخاری کې د لراشي انس سیبوی ما ته د خپل اولاد شمیره نه د معلومه خدای لور مې راتوي مشره چې د تعاون پکان ستا صدا پاس سل اولاد مړ شي او د سلو کارونه عمر زیات او باغ کې کشمالو هغه به د مشک بوی کا او میوه به کال کې بدل میوه کوله د حضور د دعا برکت ده انس اللهم بارک فی عمره او ولده و ماله وی دا اولاد شمیر او وینځه بډیر جهاد کې راځي کنه سړی خډیر اولاد وروړي شي که څه خدای خزه روانه ده نو که د سړی شل خزي شل ځامن وروړي شي کال کې د جهادونه به وینځي به پکې د کابلیان د روسیان نس وینځي را نه وست خدای لوی عزت پر کړو روس خدای تباہ کړو ګلبدین او د ربانی د جګړو د وجنه افغانستان تباہ بیا په کاف مردار رااله دا ټول اعلی بلا د ګلبدین او د ربانی پسات قال ابو عيسى حديث انس حديث صحيح والعمل عليه عند اهل العلم ټول علما په دې عمل کوي قالوا اذا كان مع الامام رجل وامراه کسړي سره یو سړی خو دا ولاړی نو قام الرجل عن يمين الامام سړی خو به خي طرف ته ودرېږي والمراه خلفهما او خذ برستي بعض علماء وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازه الصلاه اذا كان الرجل خلف الصف وحده بعض علماء چې هغه وی د یو سړی مونږ رستو روان دي د صف نه رستو نو په دې واقعیت دلیل نسی او دوی وای چې د انس صاحب خو د حضور نه رستو ولاړ دی او ور سره ماشوم ولاړ دی او د ماشوم مونږ خو معتبر نه دی نو گویا دا یو سړی ځان له ولاړ دی قالوا ان الصبي لم تكن له صلاه وې د دې ما دا بچا شاذ مولیانو په استدلال کړی چې د ماشوم مونږ خو مونږ نه دی وکانا انس خلف النبي صلی الله علیه وسلم نص برستو ولاړو وحده ځان له معلومه ده چې ځان له صفنه خو دا استدلال غلط دی وليس الامر على ما ذهبوا اليه دا دوی چې سویلی دي سینه ده لأن النبي صلی الله علیه وسلم قامه مع اليتيم خلفه کدا ماشوم مونږ نه معتبر کړي نو انس به ولې هغه سره ودرو به انس ځان سره ودرولو دغه چې یو سړی ویني د امام خي طرف ته ولاړ فلولا ان النبي صلی الله علیه وسلم جعل اليتيم صلاه
که حضور مبارک د دې ماشوم مون معتبرول نه لما اقام الیتیم ما هو یتیم بیا غسر نه ودرولې ولا اقامه عن يمينه دا لام تاکیدیه ده او دا انس په ځان سره ودرولو زکا وقد رویان موسی بن انس نو صلی الله علیه وسلم فاقامه عن يمينه انس وای ما یوزل سید الکائنات سره مسکو نزی خي طرف ته ودرولو وفي هذا الحديث دلاله انه انما صلى تطوعا د دې حدیث نه دا معلومه شو چې حضور د نفل مسکو د صدا پاره اراد ادخال البرکت علیهم چې خدای دې کور کې برکت نازل کړي کني هغه خو ته مطالبه نه وکړي خدای د خپل طرف یو د راځي چې درته مونږ درک چې خدای دې کور کې سړی د چا ډوډۍ وخوري کنه دعا دې ورته وکړي ابو داود کې بدل آرام شي چې یو سړی چاله دعوت ورکړي انو کروجه دي ني نو دعوت قبول کړه او کروجه دی وی خیر لار شه دعوتو کا قبول کا وصلی علیهم دعا ورتو کا او با من حق بالامامه حق بالامامت سوکت درې واړه فقهای کرام وای اولا عالم د کتاب الله او د سنت رسول الله که په علم کې برابرۍ نو به قاری مقدم یعنی عالم قاری د عالم غیر قاری نه مقدم به رستو هجرت او یو دی او بل یو صلی سپوره او امام احمد سے وای او زمون په ائمه کې امام ابو یوسف صاحب چې اخره د کتاب الله مقدم دی دلته نه اخره معلومیږي خو بخاری کې درته یاد دي کنه باب اهل العلم والفضل احق بالامامه څوک مخکې کړو اهل علم او اهل فضل ځکه ابو بکر صدیق او اخران او اخره ابی ابن کعب او حضور ابو بکر مخکې کړل امام بخاری د جمهور علماء مسلک اختیار کړل او دین معلومیږي چې اخره د کتاب دا حدیث د بخاری د شرط مطابق نه دی نو په دې عمل هم نه دی کړی نو دا نور امامان د دین څه جواب کوي نو اول حدیث وای حدثنا عناد قال سنا ابو معاويه عن نعمش حاول سنا محمد بن غيلان قال سنا ابو معاويه او ابن نمير عن نعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي ذلك كمزور ده انا اوس ابن زمعه دام لك كمزور ده قال سمعت ابا مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله قوم تم دا صورت چې امامت باندې قومونه درخواستونه وکي یو کې امام د مخکنه مقرری هغه حق دار چاله یا قوم یو سړی منتخب کی هغه حق دی خوش د انتخاب صورت ته ډیر کسان دی یوم وای زملم وای بلم وای نو حضور مبارک وی اقرا د کتاب الله به مقدمه نو بدایر اقرا قاری ته او عام علما عالم مخککی عالم ذکر مخککی چې علم د فقه ته ټول منځ کې حاجت قراتم دی ویل شي بقدر معجوز و ماهر په قرات کې نه ده او رکوع سجده نو صلات علم د فقه ته محتاج ده او قرات صرف د یو رکن ضرورت نو عالم چې په آداب د یو رکن پیږي دا غي ناغه عالم اولاد چې د ټول منځ په آداب پیږي اهل علم او اهل فضل اولاد لکه بخاری مولا چې ویل دلته چې اقرار راغله ده نو هدايه مولا وی اقرار په زمانہ د حضور مبارک هغه عالم بو ذکر غیبتش تلاوت نه وي ای سره به معانی شرح وضاحت ټول به وي نو اخرا په زمانہ د حضور مبارک عالم او شان مرشا سے وی د اقران مراد اکثر جمعان دي چې چاته قران شریف زیات یادي او معرفت السنن کې وی اخرا د کتاب الله علی مقدم دي چې دواړه په علم کې برابرۍ نو که په علم د سنت کې علم د حدیث کې علم د فقه کې ماهری دواړه نو به چې کوم اقرا یا غلط ترجیح ده او که په خیرات کې دواړه برابرۍ نو چې علم کې کم یو زیات ته غلط ترجیح نو اقرا هغه وخت کې مقدم دي چې علم کې برابرۍ نو یوم القوم اقراهم لکتاب الله اذا كانوا في علم السنه سواء فان كانوا في القراءه سواء فعالمهم بالسنه بعالم بالسنه مقدم یوم القوم اقراهم لکتاب الله فان كانوا في القراءه سواء په خیرات کې برابرۍ فعالمهم بالسنه نو عالمهم بالسنه دم بسرم لګي چې اخرا کتاب الله مقدم دي چې عالم دواړه په علم بالسنت کې برابرۍ او که علم قرات کې برابرۍ نو به عالم بالسنت مقدم دي فین کانو فی السنت سواء که علم د سنت کې علم د سنت آداب د منځو فقه چې کوم تفصیل کوي فاقدمهم هجرتن اوس هجرت کني نو به مراد تقوا ده چې څوک زیات متقی وي فین کانو فی الهجرت سواء کہ ہجرت کے برابر افاق پر ہم سنن بیچے د چا عمر زیات تب امام کیا غسڑی چې ذل وقار و ذل حلم او عزت مند و ظرف باندې
د دې وجه نه امام دې پسپک اواز نه ودرېږي. کوم ځایونو کې چې پټکي د عزت جامه ده بغیر پټکي دې مونږ نه کوي امام. ولا يعمر رجل فی سلطانه، او امامتی به نشي ورکېدی یو سړي ته په ځای د اختیار دغه کې. یعنی یو ځای کې امام مقرر وي که نه نو ته به مخکې کېږي نه مانځه ته اختیار، اگر چې ستا شاګرد دی ستا نه په درجه کې کم دی او ته به نه مخکې کېږي. البته که هغه دې مخکې کې چې ته مخکې شه نو بیا مخکې کېدی شي او ته به مخکې نه کېږي. ولا یجلس علی تکرمته فی بیته الا باذنه، او نه د چا د عزت په ځای به څوک کیني د هغه په کور کې مګر د هغه په اذن. یو استاد وي د هغه د درځی وي په هغې به طالب نه کیني بغیر د اذن نه، یا یو کور کې د هغه خادم پروت یو هغه په هغې ناست دي نو په هغې به د هغه د اجازت نه بغیر نه کینې. دا بیزنهي دواړو سره تعلق لري، ښه امامت سره او جلوس سره. بعض علماو امامت به نه کې قطعا، ډېرو صحابه چا به ورته مخکې وینا ناغي وي دا الا بیزنهي تعلق صرف جلوسه پورې لري، او ظاهرا دا چې الا بیزنهي تعلق دواړو سره دی. قال محمود قال ابن نمیر فی حدیثی واقدمهم سنا، چا اکبرهم سنا ویلي چا اقدمهم سنا ویلي. وفي الباب نبي سيد وانس بن مالك ومالك بن حويرث وعمر بن سلمة قال ابي سعد وابي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند العلم. قالوا احق الناس بالامامه اقراهم لكتاب الله وعالمهم بالسنه، د دواړه یو شانو ګرځول. وقالوا صاحب المنزل احق بالامامه، او د زی خاون احق بالامامت. وقال بعض اذا زين صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي بهم. بعض علماء کی امام د جمعه اجازت کی بلتن خیر. وکرهه بعضهم، او بعض صحابه وی کی اجازت کی نوم مخ کی کېږي. او دیکي او خیر او مصلحت هم ده کی دي چې ته اقرای خپل قاری او امام دا سنه ده نو چې ته منځ کې نو قوم بتانه متاثر شي نه امام ته د حالات خراب به خلک هغه ته استاد اواز څنګه ده یا هغه منځ غلط کوي او استاد صحیح منځ ویني نو د امام نه به نفرت پیدا شي. یا د امام یو رواجی څوک دعا د سنت نه پس کې څوک د فرض نه پس کې او تبل شانته وکي نو قوم ته به جګړه جوړه کې نو خدای چې مخکې منځ مکه دا تبلیغ والا دا خبره کوي دوی چې هر ځای تلاش نه مخکې منځ نه کوي وینا خپل جماعت مارا دې او دې کې مصلحت هم ده او اتفاق د مسلمانانو ولی یو سړی ته حالات خراب دي. او فی الباب نبی سلام نو بعض علماء ادام هم نه کوي. وکرهه بعضهم وقالوا السنه ان يصلي صاحب البيت، د کور خاون یعنی د جماعت او د محله خاون دی ورکی. قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمر رجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه فاذا اذن فارجو ان الاذن في الكل. اذن دواړو تراجه د امامتم کولی شي او ناستم کولی شي. ولم ير به باسا اذا اذن له ان يصلي به، خیر د کی اجازت ورته کینو به ورته مون ور کولی شي. خدارا ما خورتویا سرکاري مقرر یا خود ټولو نه مخکره یا قوم مقرر کړی یا ټولو نه مخکره او کو اوس د ډیرو مطالبه نو به دغه ترتیب دی پکې که په دې ټولو اوصاف کې ټول درخواست کوونکي شریکي نو به د خاصنه وباسي یا د قوم له اختیار ورکړي چې قوم کوم یو سړی مقرر کړي هغه مقرر کړي. ابا ما جاء اذا ما احدكم الناس فليخفف، سړی قوم ته امامتي ورکړي د تخفیف نه کار لري. دا تخفیف غره په قرات کې ده وګد مز مکاوه نو رکوع سجده او قومه او جلسه دا خو برابر دي. دې کې خو تخفیف د مخ کې نه راغله، دې کې به تخفیف نه کې. ان جنا قتيبة قال سنه مغيرة بن عبد الرحمن بزنان على جنبي وريته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس، سړی امامتي قوم ته ورکي فليخفف کم دي منځ کې د ټولو نه مخفف منځ په حرمینو کې ابه په بیت الله شریف کې د سبا منځ مختصر کې ځکه دنیا خلق ورپسې ولاړ نو دې کې نه جوړ راځي وی فليخفف ان فيهم الصغير والكبير والضعيف، قوم کې به ضعیفان وي بوډاګان وي کمزوري وي. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، او چې ځان لمونځ کوي نو استا خو خلک وګد کې کلام کې. وفي الباب عن عدي بن حاتم بن اسلم جابر بن سلمة ومالك بن عبد الله وابي فواف بن عثمان بن ابي العاص وابي مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس قال ابو سعد ابي هريره حديث حسن صحيح. وقول اكثر اهل العلم، اکثر علماء پدیدي اختاروا ان لا يطيل الامام الصلاه، امام دی وګد مونږ نه کوي مخافه المشقه على الضعيف والكبير والمريض. دا فقهاو چې دا ترتیب پسورو کې خره کنه اما خام کې قصار مفصل وایو پدې کې
دا غره آیت د تخفیف ته ګوره ښا دا ابو زناد نوم عبد الله بن زکوان دی او دا عرج نوم عبدالرحمن بن حرمز مدینی دی دا آیات دره ځکه دا کونی ډیر راځي زنا قتيبة قال سنا ابو عوان تن خدا تنسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة في تمام حضور بمختصر مسکاو خو کامل به کاو یعنی قوما جلسه رکوع سجود دا به برابر او تخفیف په قیام کې کاو بس